الرحمن الرحیم د ما کلیوالو پښتنو ما په یاد دی دا مشر منصور علاقې کې یو جوت کلی و صرف یو اباخیل به موږ سره چیرې هغه کېده نور ټول مخته نه راتلل موږ په دې کمدانیتي او په دې کمۍ او په دې نیت کمی باندې دغې ته ورسېدو چې نن یې ما په خیال داسې کمزوری کلی نشته لکه دا موږ یو وخت و خالد چې ورخیلو هغه کړی و زه ورانه مړی یې ورته کړی و فیصله مې ورکول هغه مړي وال ورسره ناست و پیغیر وجې نن یې کړی و خلکو داسې اتفاق رایسه موږ په والو دغه مزده دي نه څه شی ده زه خو اس پېژنم دا څه شی ده زه خو داسې هغه خدای ته ګورو کالو خان وایي کمیټۍ مې جوړې کړې وې ډیش دلته راته په کنډاله مې مړی سره خوړه چې چیرې به څه شی دو درې کلو چې دوه درې مشران به ولري هر شی به مې په مخ هغه کړي رایسه که ګورې تماشو جاسي مړي دا خو پرېږده چې په دغسې غور نه کوو امید کوو چې زه ماشي هر کور کې به تماشی یاد ولرو غیرت پیدا کو اتفاق پیدا کو څه شی مه دي سره چا د 3 کلو کې ما تر وشه و چېرې چا پیرمه والي ده شکنجه چا کړې ده د کمدانې چې روجې دغه باندې دا پلانه څه شی ده یا ته دې څه شی خو دا وکړه چې لږکي دا کلو دې هغو مثال امن چې وکړو چېرې لږکي سره سم سو داسې مه کوو د غوندې چېرې مشر مثال مخته کو ډېره ښه ګزاره کېده ډېر خوښ و سره آی اوس داسې لندارې جوړې شوې چې هر سړی مثال سیر شه خو سیر مطلب دا ده چې مطلب ورکوالي هغه مه ده خدای دې پاره سربېخې له سمندر په موږه بس او عمر خو پرېږده دلته هغه چې مدرسې چې هغه میرزماني زوی هغه اخیستې وه ټیکه بیا هغه تاتیزي کړې ورته وکړې وې ما ته هغه مزدورۍ پیسې پښتانه راکړه بل یوسف یې په منې کړه تیاري مه وکړه ما ویله دغې دا به کوم موږ به داسې دي هغه ولې اپیز وازوی پیسې مې راوړې دي ور وګڼه 100,000 روپۍ هرکړې چې زه تر کلي راتله یوسف یې ګنټۍ وکړه وایي ته خو لکه چې کلو مشر یې لا زه درځه لا ما ته روپۍ راوړو لا تاسو راځئ ښه ما ورته ویله ما لاړ شه دا مځکو باندې وښوره ورته چې د جنازګاه ته راشو چې څه مرکه لا طریقه وکړو زه لاړم جنازګاه چې ناستې داسې یو څو ویستلي ټوکلي راغلل ما چې په وکتل درواغ دې وایي